سبق وي او تقریبا 1800 1900 یا 1300 طلبا چې کوم دي دارالعلوم حقانیه کې سبق وي دا د ټولو طالبانو پلار او روحاني پلار چې زمونږ ټول استادانو استاد پاتې مونږ ټول طالبان یتیمانان شول دا سره تخکاری لکه د خپل جسد چې پلار وفات شي د خپل جسد چې کوم دی نو پلار زخمی شي خوږ شي دا غي نه پس فزړه باندې ودر دیدل شي دا غي نه پس چې کوم دی نو شهید شي مونږ ټول چې کوم دی په دې باندې غم جاړو خو څوک داسې نشته دی چې مونږ ته داسې یو حقیقت خبر وکړي چې دا مولانا سمیع الحق صاحب مولانا سردار علي حقانی صاحب داسې عبدالشکور صاحب ډېر علما زمونږ شهیدان شول زمونږ د سر تاجونه زمونږ پلاران روحاني لاړل خو څوک داسې نشته دی چې مونږ له راونیسي او مونږ ته وایي چې دا ستاسو هغه قاتل دی او دا ستاسو هغه مجرم دی څنګه چې د ټیک ټاکرو د هغې په منټونو په سکندونو باندې نیوکه کېږي پکار دا ده چې دغه شانته کې نیوکه د دې علماو هغه قاتلانو وشي خو کاش چاته आवाज وکړو چاته وجاړو چاته فریاد وکړو هر سړی چې کوم د عہدهدار دی او هر سړی چې کوم د طاقت خاوند دی هر یو چې کوم دی په ځان باندې یو غږ راچولی دی او بل یې لاندې کړی دی زمونږ جړا څوک نه اوري زمونږ فریاد څوک نه اوري یوازې زمونږ د کشرانو نه زمونږ د مشرانو فریاد څوک نه اوري زمونږ د کشرانو به څوک واوري پکار دا ده چې د دې زر تر زره معلومات وشي او دا خو زمونږ دپاره به د زړه یو ټکور دا وي چې د جنازې نه مخکې موږ ته ونیولی شي چې دا ستاسو هغه د پلار قاتل دی او ستاسو د پلار هغه چې کوم دی نو دشمن دی خو موږ چاته وجاړو د جړا ځای هم نشته دی د فریاد ځای هم نشته دی پاکستان دی یو حکومت دلته شته دی یو قانون دلته شته دی خو هغه قانون زمونږ آواز نه اوري په دغې باندې موږ ډېر افسوس کوو ډېر چې کوم دی نو جړا او فریاد کوو زمونږ طلبا چې کوم دی نو بالکل د خپل جذبات یې د قابونه بار شوي دي تاسو ځای په ځای باندې وینئ څوک طالبان جاړي څوک په ځایونو ناستې دي څوک بېهوشه شول څوک چې کوم دی نو ډېر بې حوصلې شول خو څوک داسې نشته دی چې دې طلباو په سر باندې لاس کېږدي زمونږ د شیخ صاحب په شان څه وکړو چاته وجاړو چاته فریاد وکړو څه نه شو ویلی جي څه ګڼئ دا